कि किसी भी पॉलिटिकल वर्कर के खिलाफ पुलिस फोर्स आईजी साहब को बताए कि पुलिस फोर्स बेजाय फायर ना काटे, इदारों के कहने पर फायर ना काटे। यही नौजवान जो बदमजी से तंग आ चुके हैं वो अमन के लिए जो है ना जदोजहद कर रहे हैं, उसके लिए आवाज उठा रहे हैं। क्या आवाज उठाना भी जुर्म बन गया है? इधर तो रियासत के खिलाफ लोगों ने बंदूक उठाए हैं, रियासत के साथ लड़ रहे हैं। एक तरफ उन लोगों ने भी हमें अरगमाल बनाया है, हमारे इलाके की अमन को ताराज कर रखा है। दूसरी तरफ से जो है ना इदारों की तरफ से पुलिस इस्तेमाल करके उन लोगों के खिलाफ फायर काटी जाती है जो अमन के लिए जदोजहद करते हैं, जो अमन के लिए आवाज उठाते हैं। द बदमनई खिलाफ खबर कई और द अमन द पार जदोजहद कई पॉलिटिकल वर्करी समाजी कारकुनानी नो द रियासत लखवा पागबाने जगह दे FIRs कटकी की बेबुनियाद इल्जामों पे लगई। युवा मेश वनियो मेश वड़ांदी बाजावड़ की मंगा द बाजावड़ कौमी अमन जरगे चे द अमन द पारे जदोजहद काओ और ऐलान करेओ चे एहतजाज कौल दी द रियासत लखवा चकम जमंगा इज्तिमाई कत्ल ता कोलेटर डैमेज लपज वर्कवले की दा कशान कोलेटर डैमेज शवेओ पमामुंद के तो दागे पर खिलाफ मंग एहतजाज करेओ चे पाके टोल सियासी जमातुना पार्लियामेंटेरियन एक्स पार्लियामेंटेरियन शामिलू द रियासती इदारों लखवा द पुलिस पे जरिया बानी पूरा खबर बको द रियासती इदारों लखवा द पुलिस पे जरिया बानी FIR वकड़ले शुरू द्रे द मुख्तलिफ पार्टों सियासी कारकुनान पाके शामिलू उबैद कामरेड चे जमंगा जिले इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी दे पागबाने दगा FIR के आगा हम शामिलो आगा दगा FIR पा अदालत की मंगा चैलेंज करो ब्या पके दागा BBA शेवे हुआ ब्या BBA कैंसल शो जेल तलाड़े नन आगा यो सिल्पिया जमानत द पार मंगा अदालत तरजू करे हुआ चबल खबर रा लेच DI खान ने पुलिस रागिली दी او دا उबैद कामरेड چې کومه ده موږ ته په یو بل FIR کې مطلوب دی دا یو نوې پریکټس شروع شوی دی پریکټس داسې شروع شوی دی جناب سپیکر صاحب چې د ریاستي ادارو چې کوم اهلکار دي دا غو چې کوم سورس دي دا غو چې کوم ټاوټس دي دا غ ټاوټس په ذریعہ باندې په مختلف اصلاح کې په سوشل اکټیویسټ او پولیټیکل کارکنانو باندې FIRs کټ کیږي د تنګولو لپاره من پویږو چې دا FIR جعلي FIR دی هیڅ قسمه بیسې نشته دی خو د تنګولو دپاره چې دا سړي ته تکلیف ورسیږي تنګ کړی شي نو هلته یو کس دا FIR کړی دی چې ما په سوشل میډیا کتل چې عبید کامریډ په ادارو پسې لګی دی او خبرې اترې کړي نو لحاظه ما په دې خاطر باندې په ده باندې FIR کړی دی چې زموږ د ادارو توهین شوی دی د پاکستان کانسټیټیوشن دا رائټ ټول سټیزن ته ورکوي د ازادي وینا کولو چې هغه په هره اداره باندې تنقید وکړي دلته وزیر اعظم یا وزیر اعلی یا صدر پاکستان چې د آئین او د دستور تر مخې ټول سپریم اتارټي ده په هغه تنقید کیږي څه خبره نشته الزامونه پې لګي څه خبره نشته ټاک شوز رواني روزانه چې کومه ده په هغې باندې بحث کیږي څه خبره نشته ځکه دا د جمهوریت ښکلا ده جایز تنقید په هر سړي ته کولی شي خو چې په جرنیلانو باندې تنقید وکړي نو دا تا د ادارو توهین کړی دی دا خو څنګه چې یو MS د یو هسپتال چې کومه دی سرکاري نوکر دی او د هغې اډمنسټریشن دی په هغه موږ تنقید کوو د یو ابدا په هلکار باندې تنقید کوو یو سرکاري نوکر دی نو دغه شان ته د ملک په ټولو نوکرانو باندې په پبلک سروینټ باندې چې تنخواګانې زموږ او ستاسې د بجټ نه اخلي په هغې جایز تنقید کول زموږ او ستاسې رایټ دی نو عبید کامریډ د هغه نه چې کوم دی اوس DI خان ته منتقل کړلو وزیر قانون صاحب یو پکې دا کار هم شوی دی چې په 16 MPO کې موږ ته دا مطلوب دی نو 3 MPO 16 MPO ډسټرکټ اډمنسټریشن چې کومه دی دا لګولی شي دا د باجوړ شهر دی هغې ضلع ده نو د DI خان چې کوم
ډي سي دی هغه په کوم بنیاد باندې چې کوم دی په ده باندې 16 MPO لګولې ده ده ته دا هدایت چا ورکړي دي؟ نو زما به د صوبایي حکومت نه درخواست دی چې یو خو څومره زر تر زره کېدی شي د 16 او د 3 MPO د خاتمې دپاره قانون سازي وکړی شي. او دویم په دې کیس کې د آی جي نه هم تپوس وکړلی شي او د هوم ډپارټمنټ نه هم تپوس وکړلی شي او د هغه ډي آی خان د ډي سي نه تپوس وکړلی شي چې تا د چا په وینا باندې 16 MPO کې د هلک ارتلی دی ځکه چې دی خو په باجوړ کې شهري دی په هغه ضلع کې دی. نو دا قسمه چیپ ټیکټس چې کومه دی په دې ریاست کې استعمالیږي د پولیټیکل کارکنانو خلاف د پولیټیکل لیډرشپ خلاف د سماجي کارکنانو خلاف. هغې ورځ باندې تاسې دلته جناب سپیکر صاحب جرګه رابللې وه جرګې ته ټول خلک تاسې دعوت کړی و او جرګه خو چې کومه دی د پښتنو دا خو زموږ روایات پاتې شوي دي 15,000 کالو نه چې یو میلمه ما راوبللو هغه میلمه ته وینا ورکول حق هم زما جوړیږي او هغه باعزته طریقه خپل کور ته رسېدل هم زما حق جوړیږي. د دې جرګې نه چې کومه دی د پی ټي ایم 2 کسان چې دې جرګې له راغلي وو هغه لا درکلی شوي دي بلکې 15 کسان دا هوس به د هغې تپوس کله کوي. نو که دا قسمه صورتحال رواني چې د صوبایي او د وفاقي حکومتونو سره صرف دغه 5% اختیارات ورسوي او 95% اختیارات دا د اسټیبلشمنټ او ادارو سره ورسره چې د ماشاءالله یو نوی قسم دی کوم ته چې موږ هایبرډ ماشاءالله ویلی شو یعنی ډایرکټ نه ده انډایرکټلي ماشاءالله ده. نو خو هم نه ده چې داسې یو دا شته حکومتونه مو ته پرېښودلی شي او نیغ په نیغه دی ماشاءالله بیا ولګوي. د دې سره خو چې کومه دی جمهوري قوتونه هم بدنامېږي صوبایي حکومتونه هم بدنامېږي او دلته بیا لګېږو موږ په یو بل الزامونه لګوو چې وفاقي حکومت داسې دی وفاقي حکومت صوبایي حکومت داسې دی په منځ کې د قام مسلې نه واري. سپینه خبره کول پکار کلیر خبره کول پکار دي. نن افغان ریفیوجیز ویستلی کېږي د هغې لپاره څه پالیسي او میکانیزم نشته دی. زما د باجوړ چې څومره خلک دی په د بدامنۍ د وجې تللی دی په لاهور فیصل آباد کراچۍ او په پنډۍ کې روزګار کوي پښتانه د پنجاب پولیس او د سند پولیس رالګي وزیر قانون صاحب او جناب سپیکر صاحب هغه خلک نیسي او پولیس د هغې نه پتې اخلي. دا یو نوې قصه شروع کړې ده. هلته چې کوم دی څوک روزګار ته نه پرېږدي هر دوکاندار له ورځه او د افغان ریفیوجیز په کیس کې رانیسه د هغه نه انویسټیګیشن کوه د هغه نه پیسې اخله او بیا یې پرېږده. په تاڼو کې یو روزګار شروع شوی دی. نو دغه روزګار دپاره هم چې کومه دی صوبایي حکومت له پکار دي چې وفاقي حکومت ته پراپر په دې کې چې کومه دی لیټر هم وکړي او خبره ورسره وکړي چې بې ځایه دی په پنجاب یا په سند کې په کراچۍ کې پښتانه نه تنګول کېږي. په کراچۍ کې د ټول نه غټ روزګار د ټرانسپورټ دا د پښتنو دی او هغه پښتانه د دې جګړې نه د بدامنۍ د وجې تلي دي په خوشحالي نه دي تلي. هغه د ټرانسپورټ روزګار یې هلته په ټپه وله ودرولی دی. هغه تنګول کېږي د هغو ټرانسپورټ چې کومه دی هغو ته اور اچول کېږي دمکۍ ورکول کېږي. دا خو یو سټیټ دی یو فیډریشن دی. موږ چې د کوم امتیازي سلوک د پښتنو سره روان دی دا امتیازي سلوک د فوري طور ودرولی شي. په دې سټیټ باندې چې څومره د یو پنجابي شهري حق دی دومره پرې پښتنو حق هم دی. دا امتیازي سلوک که دغه شان رواني نو د دې نتیجې به بیا ډېرې زیاتې خطرناکې راځي. دا موږ ځکه واضحه وایو چې زموږ احساس محرومیانې ورځ تر بله سیوا کېږي. یو طرف ته راباندې جنګ مسلط دی بیا چې د بدامنۍ او د جنګ نه زما خلک ځي یا په لاهور یا په کراچۍ یا په پنډۍ کې روزګار کوي نو بل طرف ته هلته پولیس ګردي هلته هم شروع ده خلک تنګوي او نیسي رانیسي او په پښتونخوا کې هم پولیس ګردي شروع ده. پولیسو چې کومه دی پولیټیکل کارکنانو باندې پایارس کوي. ٹھیک ٹاک چې کوم دی تاسې اسپیکر صاحب ستاسو ته به زما دا درخواست دی کہ اس حوالے سے آپ نے رولنگ دینی ہے کہ کسی بھی پولیٹیکل ورکر کے خلاف پولیس فورس آئی جی صاحب کو بتائے کہ پولیس فورس بے جائے پائر نہ کاٹے اداروں کے کہنے پر پائر نہ کاٹے. یہی نوجوان جو بدامنی سے تنگ آ چکے ہیں وہ امن کے لیے جو ہے نا جدوجہد کر رہے ہیں اس کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں. کیا آواز اٹھانا بھی جرم بن گیا ہے؟ ادھر تو ریاست کے خلاف لوگوں نے بندوق اٹھائے ہیں ریاست کے ساتھ لڑ رہے ہیں. ایک طرف ان لوگوں نے بھی ہمیں ارغمال بنایا ہے
ہمارے علاقے کی امن کو تاراج کر رکھا ہے. دوسری طرف سے جو ہے نا اداروں کی طرف سے پولیس استعمال کر کے ان لوگوں کے خلاف ایف آئی آر کاٹی جاتی ہے جو امن کے لیے جدوجہد کرتے ہیں, جو امن کے لیے آواز اٹھاتے ہیں. تو کائنڈلی جناب اسپیکر صاحب کہ آپ نے اس حوالے سے اسٹرکٹ رولنگ دینی ہے, کس قسم کی حرکات بند ہونی چاہیے, پولیٹیکل کارکنوں کو بے جا تنگ کرنے سے گریز کیا جائے. تھینک یو سر, تھینک یو سو مچ.